مونږ استاسو ام المؤمنین پیغمبر علیہ السلام ګران کور والا حضور مبارک باندې ډیر ګران و ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې کله خلق زمانه انکار وکړه دې په ما باندې ایمان راوړ کله چې خلق ز محروم کړم دې مال مال راکړه او ما اکثر بچیم خدای پاک دینه پیدا کړي نو دا ډیر را باندې ګرانه خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها وعليها السلام حضور مبارک باندې ډیره ګرانه وه فاطمه مبارک مور حسنین و کریمین و نیا مبارکه خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها دو خاوندان نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه وړاندې د هغې وو او هغې نه بچی مو حضور مبارک یې دریم خاوند دی او هغه خاوندان یې کافرانو مبارک په حالت د کفر کې وا حضور مبارک نه یو ځل تپوس کا یا رسول الله زما هغه بچی مور ده کنه موري زما هغه بچی چرته دی چې زما مشکات شریف حدیث دی زما د مخکینی خاوند نو حضور مبارک ورته فرمایي فی النار هغه اور کی ځکه چې هغه ورته فرمایي یا رسول الله مبارک او زما هغه بچی چې ستانه دی ورته فرمایي فی الجنه اخو بیا دا خو نسبت راغی کنه نسبت ز خلک چې دا نسبت په کیسه شی نسبت دا خلک نه پوهیږي والله عالم چې په دغه خلکو باندې څه شی ویری دا څنګه دا حدیث او دا قران او دا دوی څنګه وایي زه خو دغه خلکو باندې نه پوهیږم دوی ته دا شی نه ونخ کارینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا بیبي مبارک عام خزوا نه چا پیژاندا نه چا ته پته وا دو کافرانو په نکاح کې پاتې شوی دا حضور مبارک یې ویلی دا حضور مبارک باندې مین نشوا حضور مبارک ته فرمایي زما مالم دستا زما جانم دستا زما ارث دستا حضور مبارک ز پتا باندې ایمان راوړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک باندې ایمان راوړ او چې کله مسلمان شوا چا سره نسبت پیدا شو مصطفی علیہ السلام سره نسبت راغی چې کله حضور مبارک سره نسبت پیدا شو مشکات شریف دویم جلد تاسو صاحبانو اوچت کړي یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره خدیجه مبارک ناسته ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او خندل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای یا رسول الله مبارکه ولی خاندي نبی علیہ السلام ورته فرمای اے خدیجه مبارکی وز جبرئیل علیہ السلام راغلو راتوی فرمایل چې رب می فرمایي چې ما سلام وایه په خدیجه مبارکه باندې رب لا یزال جبریل اسمان نرا لگی او چا دا پاری را لگی نن یا خدیجه مبارک پارا را لگی خدیجه ابی مبارک دا پاری را لگی چې پاغه باندې مسلام ہویا خدیجه مبارک له خوند ډیر زیات ور کوته فرمای یا رسول الله خدای پاک ما نوم خشته دی نوم ورته چې او رب دستان نوم خشته چې خدیجه مبارک ته سلام وایا ولی خدیجه مبارک خو مخکم وا مالدار خو مخکم وا په دنیا لحاظ باندې صاحب د حیثیت خو مخکم وا خو مخکې نسبت د مصطفی علیہ السلام نو چې وس نسبت د مصطفی علیہ السلام راغی رب لا یزال بیا په خلقو باندې اسمانونو سلامونه را لګي